دا د کوزدر یونین کونسل تورمنګ شاوکلی د جنکو پرایمري سکول دی کوم چې د صوبایي اسمبلی غړي صاحبزاده ثناء الله خان د هلکانو ماشومانو لپاره منظور کړی جوړ شوی دی خو د بدقسمتۍ نه د موجوده صوبایي حکومت د هلکانو پرایمري سکولونو په جوړښت د پابندۍ یعنې نوې پالیسۍ تحت چې څومره پرایمري سکولونه جوړیږي نو هغه به د جنکو وي په دغه حواله چې کله دا سکول تیار شو نو د تحریک انصاف قومي او صوبایي اسمبلی غړو محبوب شاه او اعظم خان د حکومتي پالیسۍ لاندې جنکو پرایمري سکول پرانیسته کړې ده د کومې په وجه چې مقامي ولس غواړي چې دا سکول دی واپس د هلکانو شي او یا دې ورله استادان نارینه راځي زنانه استادانې نه مني مسله چې هر څه دا خو سکول بندول نه دي پکار سبق ویل چې څومره د هلکانو حق دی د دغې نه زیات د جنکو په دې مسله کې لوی خو لوی دي خو پته نه لګي چې دا واړه ماشومان چا پوهه کړي دي چې د زنانو دومره مخالفت کوي دلته استادان راشي مسیان دې راشي زموږ خویندې دي خو مسیانو ته تل په تکلیف د هغه رارسېدی نه شي استادان دې موږ راشي زما نوم دی ریحان او سکول مخکې په دغه کې په کاغذونو کې د هلکانو اوس د جنکو دی او که موږ له استادان پکار دي او چې ښکته دغه یي مسیانې هغوی په موټرسایکل نشي راتلی یا دې نشي راتلی که استادان یې هغوی په موټرسایکل هم راتلی شي په ګاډي پسې ونښلي او یا دې راتلی هم شي موږ له نارینه استادان پکار دی جابر خبرې کومه دلته دغه نارینه استادان موږ له راولېږي زنانه خپلې ډیپټر له ځان نشي رارسولی او حکومت والا دې مهرباني وکړي چې موږ له نارینه استادان راولېږي اولادي سکول پنځه لسونه ځمکې چې باندې او استادان ورته نه راځي او یو ورته راتلو او هغه یې ټایم لږه کړی دی او اوس ورته نور استادان نه راځي زما نوم داماد خان دی زه ټاون کڼو ویلج کونسل ناظم یم ایم پي ایس مو ډېر شکریه ادا کوو چې سکول مو جوړ کړی بیا د بل ایم پي ایس شکریه ادا کوو چې هغې ابتدا وکړه بیا د سکول جوړ شوی خو په دې کې استادان نه دي راغله چې زنانه استادان دي راشي یا خو د زنانه استادانو کار نه دی دا خو هلکانو کار دی او ډېر دغه شوي دي د سکول هلکان برتې شوي دي د حکومت د مهرباني وکړي زموږ ایم پي ایس د مهرباني وکړي او دوی د نوي هلکان راولېږي چې زموږ د سکول وچلېږي ځکه چې زموږ واړه خو داسې پات شو زما نوم کفایت دی زه د دې ګاونډۍ ویلج کونسل چیرمین یم د دې علاقې سکول چې دی دا مخکې د هلکانو لکه د نارینهو په نوم باندې جوړ شوی دی چې استادان نارینه به راځي بیا په دې کې ډېرې داسې ټیمونه راغلي دي چې دا د زنانو نوم ته اړېلی دی نو فیمیل خو دلته ډېر زیات مشکلات په دې دي چې دا علاقه پسمانده ده فیمیل راتلو ته ډېر زیات تکلیف دی په دې علاقه کې تعلیم نشته په دې لپاره دا مشران تل دي فعل هم تل دي اس ډي او هم تل دي موږ وایو دا لکه نارینه استادان دلته راشي او زنانه دلته نه رالیږي ځکه ټول علاقې د خلکو ته فضل چې زنانو ته ډېر زیات تکلیف وي نو په هغې مخکې اعلی حکام چې دي نو زمونږ هغه منډې تللې دي ډېر زیات محنت وکړو خو هېڅ چا فیصد عمل ونه کړ زمونږ اعلی حکامو ته دا درخواست دی چې د الله د رضا لپاره زمونږ په دې ماشومانو رحم وکړي او دلته نارینه استادان راولېږي د دې لارې تکلیف دی د رول تکلیف دی دلته چې ګاړی راځي او د بل ځای نه ماشتره راوړي دلته کې نو هغه چې کومه ده د بهر نه زمونږ د سکول ځکه نشي چلولی چې دلته ژمي موسمي ګاړی دلته نشي راتلی بیا واوره پرته وي بیا خټې ډېرې مصیبتونه دي زمونږ د هر قسم خو لیکن دا یو سکول موږ ته په دې زندګۍ کې وشو نو په دې کې اوس زمونږ هغه ډیپټي زنانه سټاف چې کوم دی هغه نشي ترسره کولی په دې وجه موږ د نارینه سټاف غواړو چې یاره زمونږ دا سټاف د نارینه شي او دې ته هغه هر وخت پیاده هم راتلی شي په ګاډي کې هم تکلیف تېرولی شي او هر قسم دغه هغو برداشت کولی شي زنانه نشي کولی موږ ته که د ایس ډي او کاري چې موږ هلته لاړ شو هغه ته احتجاج خپل ریکارډ کړو که د ایم پي ایس ایف کاري نو چې موږ لاړ شو هغه ته خپل احتجاج ریکارډ کړو ځکه چې دا زمونږ 200 پورې ماشومان دلته دې سکول ته راځي تاسو به یې وینئ او هغه لکه د هغو ته تکلیف دی ډېر سخت تکلیف دی موږ ته د هغه ماشومان دلته سبق نه ویلی کېږي دغه نه ویلی کېږي کله 3 ورځې یو استاد راشي 5 ورځې بل استاد راشي نو دا هغه په ذمهوارۍ سره په خپل دغه نه کې په دې کې هر څیز لکه اوس کم کسانو د نورو سکولونو نه تر دې ته درېیم څلورم نه کسان د نورو سکولونو نه راغلي او هغو سره اوس که واپس ځي نو د هغو سره د دوی سره د سرټیفیکیټ کاغذ نشته چې واپس لاړ شي نو موږ د حکومتي وخت نه د ایم پي ایس ایف نه د دې چیرمینانو نه د ټولو نه دا پر زور مطالبه کوو چې موږ له دې دا سکول میل سټاف کې چې لکه موږ دا سکول سټارټ شي او یو کس د دې